مامون الرشید د هارون الرشید یو بچی دی مامون الرشید د به علما راغونډول د جمعې په شپه باندې او علماو ته به یې دا وی ما تر قبر تذکره کوئ ما تر آخرت تذکره کوئ علما کرام به یې راغونډ کړل دی یو عالم راغی ما نه پیژن چې راز څوک دی پاس یې راو بیان یې وکړه بیان ډېر زیات لوی فصیح وکړه کله چې فصیح بیان وکړه ما باندې ډېر زیات ښه ولګېده اخرت کې یهودیت طرف ته هغه دلایل شروع کړل زه پوه شوم چې دا یو مکار دی زما محفل ته راغلی دی دلته یهودیت خورول غواړي ځکه اول د فصاحت نه کار واغست مامون الرشید وایي کله چې مجلس برخاست شو ما هغه کس راوغوښته ما ورته وی چې آفرین دی ډېر زیات د خولې نه فصیح دلایل د ټول په یهودیت باندې وی ما ته یهودي ښکاري زما محفل ته راغلی وی او زه یهودي ما ورته صرف دو ټوک الفاظو کې هغه له دعوت ورکړه ما کاش چې ته د قرآن هغه عالم وی د قرآن ماهر وی دا ستا کم فصاحت چې رب کائنات درکړی کاش چې دا فصاحت دا د قرآن کریم په دفاع کې چلیدی ما له هم دو ټوک الفاظو کې جواب راکړه چې زما پلار نیکه یهودیانو زه چېرته یهودیت نشم پرېښولی ما ورته صحیح ده زما په ذمه باندې دعوت و موږ ته قرآن وی لا اکراه فی الدین زه خو زبردستی باندې تا باندې قرآن او دین نشم منلی دی وایي زما د خوا نه پاسېد یو کال پس راغی ما ته بیا تقریر چې کله وکړو بیا ټول دلایل په قرآن او په اسلام باندې ما وپېژن چې دا خو پروسکنی کس دی خو اوس معلومیږي دا چې دا مسلمان دی ځکه د اسلام دفاع کې ما ته دلایل ذکر کړل ما بیا ځان سره کینو ما ورته یې پروسکنی دی وی ولې نه ما مخکې یهودي وی اوس پته لګې مسلمان اخر وجه سره ما ته وی د دې ځای نه پاسېرم ما زړه کې سوچ کو چې ډېر لوی شخصیت مالا د اسلام دعوت راکو ما دو ټوک الفاظو کې د هغه اسلام دعوت رد کو لږ تجربه کوما چې اسلام صحیح دی یهودیت صحیح دی که عیسایت صحیح دی که کوم یو مذهب صحیح دی زه به هغه تحقیق د یو د کتابونو نه کوم د چا کتاب محفوظ وي زه به هغه دین قبلوم د چا کتاب محفوظ نه زه هغه دین نه قبلوم زه روان شوم زه خوشخطۍ سره عادت ومه زه ډېر زیات خوشنویست ومه ما تورات هم ولیکه ډېر ښکلي الفاظو کې ما ډېر په خوشخطۍ سره اعلی طریقې سره انجیل هم ولیکه ما قرآن کریم نسخې هم ولیکلې ما د ټولو نه اول تورات واغست ما د یهودو مدرسې ته ویوړ هلته کې ما تقسیم که ما خرڅ که خلکو ډېر زیات خوښ که علماو طلباو چې دا نور ولي که زمونږ ډېرې نسخې په کار دي زه یو شوې دپاره ناست یم چې دې کې زما دا غلطیانې څوک راوباسي که نه ځکه ما د یو ځای نه آیت وړی بل ځای ته د بل ځای نه مې وړی بل ځای ته ما وله ټول هغه تورات چې کوم دی نو ګډوډ که تمام خلک یې ګوري ما ته وایي زبردست طریقې سره دې لیکلی چا غلطي راونیسته ما ته پته ولګېده تورات د مخکې نه د غلطولو سره عادت دی چا هم زما په هغه غلطۍ باندې ما ته نشاندهي ونه کړه ما ته پته ولګېده دا کتاب دا محفوظ نه دی د دې پیروي هم باطل ده اوس ما دویم کتاب د عیسایانو انجیل چې کوم دی نو ولیکه خوشخطۍ کې مو ولیکه ما د هغو مدرسې ته ویوړ خلکو ډېر زیات خوښ که زبردست کتاب دی نور هم ولیکه موږ له راوړه زه یو شبه دپاره ناست یم شاید ما ته څوک د غلطۍ نشاندهي وکړي ما ته چا نشاندهي ونه کړه زه پوه شوم چې انجیل هم د غلطو سره عادت کتاب دی مخکې نه خلکو غلط کړی دی ځکه د غلطۍ احساس دې ورته نشتی زه راغلم ما قرآن ولیکه قرآن کې ما یو آیت ګډوډ نه که ما رکوع او صورت ګډوډ نه که ما یو جمله ګډوډ نه کړه ما یو حرف چې کوم دی معمولی هغه اخوا دې خوا نه که ما صرف د زبر زیر او د پیش غلطیانې او څو ځای وکړې ما د مسلمانانو مدرسې ته چې کله قرآنونه ویوړل مسلمانان بچي رالل ما ته زبردست خوشخطۍ کې لیک دی ما یو قرآن خرڅ کو ما دویم قرآن خرڅ کو ما دریم قرآن چې کله خرڅ کو ما پسې اول ماشوم هغه قرآن واپس راوړ ما ته کاکا نسخه دی والا نسخه کې غلطیانې دي ما یې بچې څنګه غلطیانې دي دې ځای کې فاعل دی دا مرفوع پکارو د دې نه خو یې مفعول جوړ کړی دا خو یې منصوب کړی دی یعنې د پیش په ځای باندې زبر لیکلی دی دا ځای مجرور و دلته کې زبر او فتحه ورکړی حالان کې دلته زیر پکارو ما ربه دا کومه ژبه دی وایي الله د قرآن د حفاظت ذمهواري دی اخیستې ده واقعي د چا مجال نشته د دې نه زبر زیر
پیش لرګي زه لاړم بهر ووتم ما ځان د هغې طلباو نه وویسته او بهر لاړم ځکه هر طالب به اوس ماله قرآن راوړي دا دې قصدن آمدن غلط کړی دی ځکه خطا کې خو یو نسخه غلطه شي زه لاړم یو جامع مسجد دی د هغې امام ته مخکې کېناستم ما غسل وکړو ما کلمه ووې زه مسلمان شوم ما د قرآن دین د قرآن تعلیم شروع کړی دی نن الحمدلله یو کال پس ای مامون الرشیده ستا دربار ته رالمه زه الله د یهودیت نه اسلام طرف ته راښکولی ما ته پته ولګېده قرآن حق دی او الله یې د حفاظت ذمهواري اخیستې ده ټولو سبحان الله